کې نه دی کړی او د جنت زیری ورله الله په دنیا را لېږلي و. نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې دا سړی جنت دنیا کې یو مونځ نه یې کړی او ډایرکټ جنت ته تللی او ټول عمر یې د مسلمانانو خلاف تیر کړی. کله کله به سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خلکو ته وی ما ته داسې یو سړی وښایه داسې یو کس ما ته وښایه چې هغه لاړو په دنیا کې یو مونځ نه یې کړی او ډایرکټ جنت ته تللی دنیا کې یو مونځ نه یې کړی او ډایرکټ جنت ته تللی او ټول عمر یې د مسلمانانو خلاف تیر کړی. ما ته داسې یو کس وښایه چې هغه ډایرکټ جنت ته تللی بغیر د مانځه. خلکو به وایي ابو هریره مونږ ته څه پته ده چې دا څوک دی چې مونځ یې نه دی کړی داسې به هم څوک چې مونځ یې نه یې کړی او جنت ته لاړ شي. هغه ورته هاو وی دا څوک دی وی دا هغه څوک دی کله چې د جنګ احد اعلان کېدو چې تاسو د جنگ احد دپاره راوځئ نو دا هغه سړی دی د مدینې منورې چې د ایمان راوړی دی عمرو بن ثابت رضی الله تعالی عنه د ده لقب دی اسیرم مشهور په اسیرم باندې د خپل نوم عمرو بن ثابت دی رضی الله تعالی عنه. وی دغه عمرو بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا داسې انسان دی چې کله ایمان راوړی دی یو مونځ په دنیا کې نه دی کړی او د جنت زیری ورله الله په دنیا را لېږلي و. نبي علیه الصلاة والسلام ویلي چې دا سړی جنت خلک تپوس کوي ابو هریره دا څنګه هغه وی داسې چې دی په مدینه منوره کې پاتې کېدو دی مسلمان نه دی ایمان یې نه راوړو خو چې کله د جنګ احد اعلان وشو نبی علیه الصلاة والسلام وی چې جنگ احد له راوځئ ازوای احد له چې کله جنگ احد له راووتو نو دا عمرو بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وی د ډایرکټ کلمه د شهادت وی او تورې غاړې ته واچوله وی را روان شو. وی چې جهاد یې شروع کړو په جهاد کې ټیم لا د مانځه نه دی راغلی چې شهید شوی دی ټیم لا د مانځه نه دی راغلی چې دی شهید شو. نبی علیه الصلاة والسلام په دنیا کې ورله زیری ورکړي دا سړی جنت دی مونځ یو نه دی کړی په دنیا کې او ډایرکټ جنت ته ځي. پته لګي چې جهاد هم غټه اهمه فریضه ده جهاد هم اهمه فریضه ده. جهاد کول ډېر ګران کار دی